ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. دا جندول پارک چې په معیارو کې جوړ دی په هغې کې موجود یم او ډېر ګڼ شمېر دلته ماشومان راځي د هغې دپاره زانګوګانې لګېدلي دي زنګېږي پکې او خوراکي سټالونه لګېدلي دي خوراکونه کوي داسې کیلونې میلونې وغیره خرڅېږي او بس یو ماحول جوړ دی د ماشومانو دپاره. ځایي خلک هم داسې وي چې هغې هم ځای ورته نږدې دی خپل د کور ماشومان را روان کړي بس دلته ګنټه یوه نیمه چکر مکر ورله ورکړي او بیا واپس لاړ شي. نو په دې حوالې سره خبرې اترې کوو چې یاره دلته انتظامات چې کوم شوي دي دا مشینونه د دې څه حساب کتاب دی 100 روپۍ اخلي د دې پارک انتظامیه 100 روپۍ اخلي سیکیورټي څه انتظامات دي آیا د دې پراپر چیک اپ شوی دی دا مشینونه کتلی شوي دي ځکه چې دا خو د مخکې نه ولاړ دي زنګ خو به نه یې چېرته څه واقعه پکې راپېښه نه شي. نو ډېر ښه سوالونه دي په دې به خبرې کوو خو اول دا ځوانان را سره دي دوی سره خبرې کوو. ډېره مهرباني کوم ځای او څه دپاره راغلی؟ ستاسو ډېره شکریه او مهرباني چې تاسو موږ له دا قیمتي وخت راکړو. زه د بڼ کړف یم نوم مې معذور رحمان دی او دلته رالو موږ چې دا پارک وینو دلته د پارک د غونډ کال نه بن ولاړ وي دا زنګوګانې دا ټول نو موږ رالو موږ یاره دا پارک وینو او ماشومان پکې وینو خو موږ دا یو تپوس کوو چې یاره اے سی صاحب راغلی دی او که نه دی راغلی د ده پراپر چیک یې کړی او که نه نو داسې نه چې ناخوشګواره واقعه پکې مخې ته راشي. الله به خیر کړي خو اوس خو زانګېګانې ټولې روانې دي ماشاءالله او ډېر رش دی یاره زما خو دا خیال و چې اولې ورځ دی چا به دونه توجه نه خو ډېر کافي رش دی نو لکه پارک مشهور شو ماشاءالله دا خو د وخت نه مشهور دی خو دلته د ځینو خلکو دویمه ورځ ده او د ځینو اولې ده نو ورکوټ اختر داسې چې خلک په اولې ورځ باندې ډېر نو خوراکونه پکې څه دي وکړه؟ نو دلته دا ده چې موږ خوراکونه نوټ کړه د بازار نه ګران دلته میلاویږي نو پکار ده چې اې سی صاحب راشي د دې چیک اپ وکړي چې خوراکونه څنګه دي پاک دي نه دي پاک او ریټونه یې څه دي. صحیح ده ډېره مهرباني. ته کوم ځای؟ السلام علیکم وحید خان تاجک صاحب تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی د پارک ته وزټ هم وکړو او دلته د ماشومانو حال احوال واخیستو. زه د منډه مصابات سره تعلق لرم او راغلو د پارک ته د ملګري راته وي زه داسې د پارک ته راغلو نو زه د خپل ویورز ته وایم چې د دې یو بل ځای ته لاړ نه شي د سوات یا د بل ځای ته چې کوم ځای د ځینو کسان نو د هغې نه ښه دا ده چې دلته راشي د شاهي ټور وکړي یا د معیارو د پارک وزټ وکړي داسې نورې ښه ښایسته علاقې دي زموږ په دې ځای باندې نو چې ښکته لاړ نه شو او د هغه ځینو د خپل ماشومان رامونیکو او راشي دلته د دې ځای وزټ وکړي. دا ډېره ښایسته تا خبره وکړله چې موږ سوات ته ځو یا کالام ته ځو او یو خو ځای لرې دی او بل ټریفک کې ذلیله شو که نه سړکونه بند وي نو ښه ده چې دا خپل نږدې ځای دی دلته راځئ سهار او مازدیګر واپس کور ته ځئ نو داسې که نه او دغسې ده دلته کوم کسان راشي نو خرچې به دې هم کمې وشي او خپل هغه د هغوی به ریفریشمنټ هم وشي نو بهتره خبره ده چې تاسو ښکته ځئ او د هغې په ځای باندې دلته راشئ او دا خپل ښایسته ځای دی او خپل علاقه ده نو د دې دا ماحول انجای کوي نو ډېره به بهتره چې دلته راشو د ښکته ځای نه اجتناب وکړو. نو ستا ډېره مننه ډېره مننه ستا لکه ټول شاته روان شو زه ته دا سړی په ځای ولاړ دی څه دې نوم دی او د کوم ځای؟ بلال مې نوم دی او راجبي ما. نور کلم دلته راځي که دا ولې؟ نور کلم دلته راځو. نو څونه لوپري دې وکړه؟ او 2000 روپۍ یې وکړه. 2000 روپۍ دې ټک والی؟ څه دې پې وکړل؟ کشتۍ ته پې څه ور وختو څه زانګو ده او څه مې خوراکونه وکړل. کشتۍ یو ځل که دوه ځل پکې؟ 3 ځل. 3 ځل ماشاءالله او یو ځل 100 روپۍ اخلي؟ 1.5 ځل. نو دې کې خو خلکو زړه یریږي ډېر خلک پکې چغې وایي ماما ودروه ته پکې عادت شوې؟ عادت یم پکې او دانګونه دې پکې ونه واله؟ نه ځینې واړه پکې په روپو دانګونه وایي. نه مړه دانګونه پردی نقصان نه کوو خوراکونه مو وکړو. هغه بله زانګو کې مو تاو شو؟ هلکه دی کوم ځای نه راغلی؟ زه صبرشاه د سدبر کې نو تاسو څه وکړو اوسه پورې؟ بس دلته راغلي ورسې ګډ وډ کلي دی ریټونه هم های کلي دي مکمل پټرول 50 روپۍ ګران شوي دی د یو کس نه 150 روپۍ علي اوس د 150 اختر دی نو چې په دې وخت کې روپۍ نه ګټي نو کله به ګټي؟ ګوره که اختر دی او که هر څه نور کله 100 اوس 150 ته خېجولی دی. خیر دی خرچې کېږي که نه؟ نه ګوره هر یو سړی خرچې نه شي کولی موږ به وکړو بل به وکړو دا خو د مستۍ شی دی که نه نو؟ نه که د مستۍ شی یوازې خو غریبانان هم مستي کوي خیال دی هسې خپل د اختر دی چکرې مکرې خو به ټول غریبان دې پکې پرې کړي؟ پرېږدي لکه وایي چې مالدارو نه سیوا دي ګوره خپل ټیکټ دی 4300 دی اخلي نو تا نه څو واخېستې؟ موږ نه 150 ورزیت یې کړی او زیات یې کړی تا نه خواړو اخیستل او که نه والله ستا لکه چشمو
زه بازار کې بازار کې څه دې وکړل کشتۍ کې مې وځانګو دا بس یو واړه خاد دي هلکه قاري ته څنګه راغلی بسم الله الرحمن الرحیم بس په دې ژوند کې الله رب العالمین په موږ باندې د خوشحالۍ د یوه ورځ راوسته په دې باندې به د الله تعالی شکر ادا کړو که موږ په هر ځای کې یو صرف د الله تعالی ذکر وکړو خوشحالي دلته هم ده خوشحالي د الله تعالی په یاد کې هم ده چې موږ او تاسو او د دین کار به پر ځای کې کوو او د دین کار په هر ځای کې کوو او د الله تعالی سره محبت چې کوم دی پار وخت زه وایم چې دا کشتۍ له بیا الله تعالی سړي ته ور یاد کړي خیال دی چې څوک نه ورختلی په اولي ځل ورخېږي نو چغې وایي الله خیر یا الله خیر هغه صحیح خبره ده چې ده که نه الله پاک موږ ته په یو وخت کې هم نه دی یاد خو چې کله زلزله راشي کله یو مشکل راشي نو موږ ته الله یاد شي په دې ځای کې نه چې په هر ځای کې موږ ته الله یاد وي نو د الله سره چې کوم دی نو په هر وخت کې نو قاري څه کشتۍ کې میشتۍ کې وګرځېدې څه دې وکړل بس زانګو ته ورغلو جي او د کشتۍ ته ورغلو دا واړوي دی په تارونو پسې نښتی و ګپ لګئ ګپ لګئ دا تا لیدلی و ما ولې زه ورسره یو دغه کې خاطلی وم یو ځای ورسره خاطلی وم او تارونه کې ځانګړی دا شیطان دروغ وایي نه دا صحیح خبره زه صحیح خبره کوم ما ورته 150 روپۍ ټیکټ ما هم راغستی او دوی هم راواغستو او لاړ اوس وتښتېدو هلکان دي یو بل پسې دغه شوشي ولي که نه ګپ شپ لګئ دا نور هم ځوانان را سره دي هلکه تا څه وخت راغلی یاره زموږ خو یوه ګنټه وشوه نو څه دې وخوړل څه دې وڅکل یاره دا چیپس هم وخوړو خو خوند پکې نه و او په زانګو کې مو وزانګل هغې چیپسو کې خو تاله چیني نشي اچولی خو دغه خوښ نو خیر د هغې ځانه ذایقه یې که نه دا الو ذایقه یې که نه د الوی ذایقه وه خو هغه نه وه که نه خیر کور ته خو نشي رسېدی نور دې څه وخوړه بس صرف دغه او زانګو زانګو کې مو وزانګله نو تا لکه کوم ځای زه د مونډۍ یم جي نو تاسو وکړل بس مونږ رالو بس دلته زانګو د څنګه وتلو پنجابۍ کېنولې زړه یې ده پوه زړه روپۍ ورکوه روپۍ ږدي او ماته مو څه نه چټ راکوي نه بل څه وباسئ او بس خپله عربي وایي موږ پرې نه پوهېږو او روپۍ ورکوو څه نه وایي او بس نالې ویټچینګ او داسې نه وایي موږ پرې نه پوهېږو نو دا بخمونی راجي صاحب زموږ سره دی د دې پارک د انتظامیې دا بس ذمہوار دی مشري کوي حاجي صاحب ډېره مهرباني ماشاءالله ډېر رش دی الحمدلله بس رش ښه برابر دی دا زنګوګانې مانګوګانې هم راوړي دي او لګېدلي هر څه برابر دي الحمدلله ښه برابر دي خو دا ویو چې زه ښه ده چې په نږدې ځای کې ماشومانو ته سیر و تفریح څه هغه میلاو شو دلته څه څه دي لکه که څوک راځي دلته یو جینویل دی دغه مخامخ کشته نه کشتۍ نه دی خو دغه ته جینویل وایي دا ریل ګاډی دی درې دغه غټې ټیمونه یو دا بله دا زنګو ده دا د لس زنګوګانې دي دا جمپونه دي هر شی پکې برابر دي څه کمی نشته الحمدلله خوراک څه حساب خوراک هر څه برابر دي څوک چې شی خوري هر قسم شی کباب دغه میلاویږي د میان میلاویږي پیپسیان میلاویږي هر شی میلاویږي تکې میلاویږي څوک چې شی خوري هر شی برابر دي میلاویږي او دا خو لکه ذمہواري ستاسو ده چې لکه صفایي نظر پې ساتئ بالکل موږ کسان لګولي صفایي کوي ښه برابر صفایي کوي ټول جذباتي خلک دي جګړې راځي پکې نو سکیورټي څه انتظامات دي سکیورټي زمونږ ښه یو 30-40 کسان دي څه په سیول جامو کې هم ګرځېدن نه چې څوک رانه یا غلط سړی یا څنګه د ګیټ کې موږ تالاشي مالو او دنه بس دغه کسان دي ډیپټي کوي ښه برابر 30-40 کسان به زموږ ډیپټي کوي تقریبا دا زنګوګانې موږ په دې لار ځو راځو نو د مخکې نه موږ لیدلې چې به ولاړې وي یا جمعې په ورځ به وچلېدلې نو زیات دي کې دای بارانونه وشو د زنګ لګېدو خطره یا د برنګانو زنګ کېدو د وسپنو زنګ کېدو نو اوس خو پکې رش هم ډېر شي لوډ هم پسې واشي نو خطره دی چې یاره مات نشي نو څه مینټیننس مو کړی دی او جی دا موږ اوله چې موږ دا کله د کار اختر را نږدې شي که نه نو موږ درشي چکې پوکو ښه برابر چکې کو هر شی موټر برنګان کوم چې کومه خرابي هغه ته وخت مخکې درې کو برابر اختر ته موږ کار برابر بس سر چې زموږ د خپل علاقه شکر الحمدلله دا د سواد نه ښکلې ده د هر ځای نه د کالام نه ښکلې ده ښه ښکلې علاقه ده زموږ ده او دې کې څه کامیاب نشته څه خبرې او دا یو پارکونه کامیاب دا پارک دلته هم لګېدلی په شهي کې هم لګېدلی دی که څوک شهي ته ځي او که دلته راځي ښه دی د خوالي په نسبت باندې وایي که د ګرمۍ په نسبت وایي هر څه برابر دي څه دغه نشته اوس هغه ښه ښایسته موسم دی دلته ډېره مهرباني ښایسته ښکلی موسم دی مننه دا ډېر کم خلک وي چې هغه خپلې روپۍ راواخلي او په سیمه کې انویسټمنټ وکړي او هغه سیمه پې ښایسته ښکاري بیا
نو په جندول کې ډیر مالدار خلک شته هغه روپۍ وړي په اسلام آباد کې په پلازي علي او بنگلې اخلي کراچۍ کې په کاروبارونه کوي او په لاهور کې په کاروبارونه کوي او دا دوی یو څو کاله مخکې دا شړه ځمکه وه چې موږ به لیدله وه وارولې او دا خواري محنت شروع شو نو د دوی دا انویسټمنټ چې کوم دا دومره حد ته ورسېدو چې دوی ته به چلو د کمۍ هم یو سبب وګرځېدو خو د خلکو ته د سیر و تفریح هم یو بهترین ذریعه وګرځېدله چې په نږدې ځای کې د سیر و تفریح لپاره یو ښه پارک موجود دی چې ماشومان خلک راولي دې زانګوګانو کې وزانګي راوزانګي دانګونه ووایي خوشحاله شي بیا کور ته بوځي نو د اختر خواص هم د ماشومان وي چې ماشومان خوشحاله نو غټ هم خوشحاله نو که تاسو لرې لرې ځئ نو بهتره دا ده چې نږدې دا د مایارو پارک ته راځئ او که نه لږ نور پسې ځئ جوشایي کې بهترین ښایسته پارک شته د شپو انتظام هم شته علاقه هم ښایسته ده نو د خپل علاقې دې ته توجه ورکئ ویډیوګانې پکې وکړئ تصویرونه هم پکې جوړ کړئ او پروموټ یې هم کوئ